بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو، دا وخت کې د تحصیلي رستم سورکاوي سره مخامخ د باغ جبران سره نږدې چې کومه پیرخانه ده په هغې کې ولاړ یم. بېګا د شپې دلته کې د اسماني بجلۍ له وجې 15 تنان چې کوم دي هغه په حق باندې رسېدلي دي. دا وخت را سره ځایي کسان ولاړ دي، هغې سره به خبرې اترې کوو، د هغې نظر به تاسو سره شریکو. دا خو بېګا د تقریبا 11 بجو نه پس داسې باد باران راغی او زول راغی، طوفان راغی. هغې اسماني بجلۍ یو چې خلکو ته څوک چړک وایي، څوک ته تندر وایي، د هغې یو غړز وشو او د هغې سره دې چې کوم دی دا اوس مخامخ دا تاسو ته ښکاري دې بادي اور واغېستو چې دې کې 15 کسان ملاستو او هغې په هغې وجه باندې هغې بس مکمل وفات شو. او دلته نور نږدې څوک هم نه، دا ځای داسې دی چې دا د روډ نه ښه کافي اوچت دی او نه څه ګاونډ شته نه څه نور څه شته. او بس لاندې چې کوم دی باغ جبران هوټل والو دا اور ولیدو، دا لمبې ولیدې، هغوی پسې بیا رالو، هغوی به بیا لاشونه رایستلي د اور نه او بیا ریسکي 112 یې راوغوښتو. نو بیا هغه ځای نه تقریبا ډېر ټایم پکې لګېدی چې هغه بیا هسپتال ته منتقل کړو او دغه شانته کې واقعه وه. نو سهار چې شو نو بیا د مقامي خلکو ته مونږ ته پته ولګېده. نو بیا د موقع له میدان نه رالو، دا پخه بادي وه، دا پکې سوې ده مکمل، چې دې کې چې څه سامان مکمل سوی دی او دا کسان چې په کوم ځای ملا سو هغه هم مکمل سوی دی. بس دغه شان واقعه وه. دا خو بس د دې ځای کسانو او دې میلمانه وو، څوک د پېښور پکې، څوک چارسدي پکې، یو کس که د دې نږدې مردانو نه وبه، خو داسې خاص د دې کسانو نه پېژندل، میلمانه وو او دوی دلته کې پروګرامونه به راتله داسې وخت نه وخت. ګرانو کتونکو، تاسو د دې کاکا خبرې واورېدې. بېګا د شپې چې کومه واقع شوې وه د هغې نه بعد ریسکیو 112 والا دلته کې راغلي دي. د دغه 15 کسانو لاشونه یې راوښکلي دي، هسپتال ته یې وړي دي او د هسپتال نه پس بیا خپلو لواحقینو ته دغه لاشونه حواله کړي شوي دي.